اتونه بس اتونه نه دی دا سهار د اتونه د ماسپښین پورې روپۍ ورکوي په دې کې د ډېرو خلکو نه دي شوي او په کور کې د یو کس کېږي او نور چې څونه دی هغوی له نه ورکوي او چې بیا ولې ورکویم نو هلته ورته وایي ګوتې م نه لګي او بیا دا مطلب دی چې دا دوکانداران چې دي زما په خپلو دوکاندارو سره روزګار دی د یوې نیمې میاشت نه ډېر وشوې چې دوی دغه شانتې ناست دي نو دوی له تاسو ورکوي نو دوی په خط کې ودرېږي نو ورته وایي غټ غټ دوکانونه لري نو تیاره د کوم ځای نه راځي دوی د خدای دپاره دا رغو کړي چې یا دې به له کور له راسن ورکړي یا دې به له دا پیسې ورکړي صرف دغه مې ویل غوښتل او د دې لپاره مې وي چې زما په خپله دوی سره روزګار دي او چې دوی دوکانونه بند دي نو زموږ هم دغه شانتې سوال ته ناست یو او دا سم دم خلک دي سوالګر یې دي جوړ کړي دي زما زبیرالله نامه لره د آل تاجر اسوسییشن مرکزي چیرمین یم دا کم ناروا سلوک چې کوم دی د انتظامیې او د پولیس چالو کړی د دوکاندارو سره د دې موږ بھرپور مزاحمت کوو دا کم حالات چې جوړ دي نو دا چې کوم دی نو دا انتظامیه غواړي چې دغه شان جوړ شي او دلته د لا اینډ آرډر سچویشن جوړ شي ځکه چې پولیس راځي په دوکاندار باندې مسلسل دمکې ورکوي او ټاقتې پورته کوي او لاپې او ټوپک راړي نو دا چې کوم دی د دې موږ بھرپور مزاحمت کوو مهرباني دې وکړي چې فوري طور د ډي سي صاحب دا کم کار چې شوی دی پولیس والو د دې خلاف ایکشن واخیستی شي یعنې دا د دوی د ځان ته حالات په خپله خرابوي او چې کله حالات خراب کړو نو په خپله به دوی دې ذمواري دا اوس چې کوم دی دا پولیس والا راغلي په دوکاندار باندې ګزارونه کړي دي د اے سی ګنمین او ورسره چې کوم دی د تاڼي پولیس والو نو دا خو چې کوم دی نو دا خو یو بالکل اندر نګري چالو ده دلته د پیداګیر دپاره 50,000 روپۍ یو دوکاندار له پرچه ورکوي نو موږ بالکل باقي چې کوم دی نو دلته د دوکاندار چې کوم دی نو دا خودکشو ته جوړ شوي ځکه چې یو خوا د کورینا چې کوم ده نو دوی وایي چې وبا ده نه چا مړ ولیده نه چا بل څه ولیدله نو رب العالمین دې په دې ملک باندې خپل رحم او کرم وکړي خو دا کم خلک چې دا انتظامیه چې موجوده کم حالات جوړ کړي دي بالکل موږ دوی سره کوآپریشن ته تیار نه یو که د دې نه بعد داسې کوي نو بالکل زمونږ دوکاندارانو ته به مکمل را روان لاهې عمل به ورته جوړو چې موږ ورته مکمل دلته احتجاجونه چالو کړو ځکه چې زمونږ د حصول امارات دپاره احتجاج وکړو د هغې اډو څه پته ونه لګېده ډي سي صاحب وایي چې تاسو ته به هر قسم دوکاندار ته به ریلیف میلاویږي خو بالکل یو ډرامه را یو دروغ باندې د حکومت روان دی مهرباني دې وکړئ د فوري طور باندې د لاکډاون ختم کړی شي
تاسو کوم احتجاج نو ضلع انتظامیه تاسو ته داسې چاره رابطه وکړه چې دا ختموي یا څه به کوئ؟ نه جی هغوی خو چې کوم نه هغوی خو د جبر او د ظلم په طرف روان دي. هغوی خو چې کوم نه نو لکه دا غواړي نه چې دا احتجاج ختم شي ځکه چې تر اوسه ته پورې د هغوی څوک نماینده نه دی راغلی. زه د آل تاجر اسوسییشن نایب صدر خبرې کوم. ګرانو وروڼو خبره دا ده چې څنګه د حکومت د ډومبي ځل نه اعلان وکړو چې یاره لاکډاون دې وشي نو زمونږ ټولو تاجرانو د دوی هغه که ورته حکم وایې که ورته په نورو الفاظو کې خبره کوي نو زمونږ تاجرانو چې د انتظامی سره چې دی نو ښه پوره کوآپریشن وکړو. اوس موږ پوهېږو دا نه چې دلته کې وزیر اعظم پرنس کانفرنس کوي په اخبار باندې خبر راشي په ټي وي باندې خبر راشي نو هغه دا وایي چې یاره زه د هر علاقې انتظامیې ته وایم چې خلک په نرمه باندې پوهوي. دلته کې اوس خبره داسې وشوله چې غالبا ACU یا AACU دې ځای کې راغی او په موبایل کې ورسره پولیس والا ناست و او دکاندار یې په داسې طریقه اوچت کړ چې یا دې یو غیر قانوني لکه قانوني جرم کوي یا ورسره وسله ده یا ورسره څه چرس پوډر دی د دکان مخې ته ناست و. اخر دا دکانداران دا تاجران د دې معاشرې خلک دي د دې څه ضروریات دي 2 میاشتې تقریبا برابریږي د حکومت د طرف نه چې کوم دی نو هېڅ ریلیف تاجرانو ته میلاو نه شو. موږ د ضلعي انتظامیې نه او د مرکز نه دا مطالبې کوو چې د خدای دپاره په دې تاجرانو باندې رحم وکړي دوی ته چې کوم دی نو ریلیف ورکړي. دا 12,000 روپۍ یا 6,000 روپۍ زما په خیال دا خو د خلکو تذلیل دی چې 12,000 روپۍ ورته میاشت کې میلاویږي او دغلته کې لاړ شه اولته کې لاړ شه نو دا 12,000 روپۍ دا اصل لوبې ټوکې خلکو سره کوي. مهرباني دې وکړي شي کم از کم یو غریب سړي له دی کم از کم 30,000 روپۍ ماهانه ورکوي. دکاندار دپاره په دې لاکډاون کې دی موږ دا درخواست کوو مطالبه هم دا ده چې یاره څه نرمي راولې ځکه چې یا خو چې کوم دی نو په لاکډاون کې مرګ دی په کرونا وایرس کې مرګ دی او یا په فقر کې مرګ دی نو دا خلک چې کوم دی نو د دې دا مطلب دی چې یاره دی په ناره کې مړه شي دی په لوږه کې مړه شي نو خدای د دوی وګوري چې یاره د دکاندارانو سره داسې جویه اختیار کې څه طریقې کار ولا روان کې لکه موږ اورو په پلاني ځای کې په ډنګري ځای کې د دونه نادونه ټیم چې کم دی نو دکاندارو له ورکړی شوی دی. موږ د 400 دپاره دا مطالبه ده چې یاره زر تر زره د انتظامیه یو لایحه عمل تیار کړي 4 غنټې 15 غنټې دا چې دکاندارو ته اجازت ملو شي نو دا یو لوی غنیمت دی. بس نو اوس دلته کې مسله دا ده چې د خپل حق دپاره یو سړی اواز اوچتوي نو د هغې د دباولو دپاره رنګ حربي دی استعمالوي. اوس پته نه لګي چې یاره د دکاندار به هلته به څه حلي انتظامیې د طرف نه اوس هېڅ چې کوم دی نو نه څه سوال جواب راغی نه څه خبره وشوله چې یاره بس هماغه جرمانې 15,000 ته به خبره جوړه کړي. نو مهرباني دې وکړي شي موږ دا درخواست کوو مطالبه کوو چې دکاندارو په حال باندې رحم وکړي شي.